ګرانو ملګرو چې نشه د استبداد لري په سر کې ما ته یو دی که مغل دی که افغان چې زما د کور ازغي ته کاږه ګوري ویم چې اور شوی د هغه په ګلستان. ګرانو ملګرو ستاسو په درانه استقبال کې د مزدور کسان پارټۍ مرکزي مشر افضل شاه خاموش صاحب ته بلنه ورکوم چې راشي او په لنډو الفاظو کې ستاسو سره خپله خبره شریکه کړي. محترم افضل شاه خاموش صاحب. را روان دے سکندر، را روان دے سکندر، را روان دے سکندر. ټایم بم لګلو ځکه چې مشر ته بیا وروستو ټایم پاتې نشي. یو اپیل درته کوم چې کم کس د پاره تاسو نن راغونډ شوي یې او شپږ څلوېښت کاله پس هر کال د یو کال نه د بل ستاسو جذبه زیاتې کېږي، نو کم از کم د هغه کس وارث او د قومي وطن پارټۍ مشر د آفتاب احمد خان شیرپاو د تقریر تر اخره پورې ځانم مه ګروئ. منظور ده درته؟ ډېره مننه. ملګرو د آیات خان باره کې که موږ ډېر هم څه ووایو، ډېر هم خبرې وکړو، هغه په خپل ځای، خو تر شپږ څلوېښت کالو پورې د دومره لویو عوامو راټولېدل په یو ځای هغه ته دعا کول زما په خیر سره د دې نه لوی خراج تحسین بل نشته دی. ملګرو نن داسې وخت کې دا برسي مناویږي چې ټول خلک حیران دی چې په کم عذاب کې اخته یو، کومه غلطي رانه شوې ده. آسماني عذاب دی او که ځمکي عذاب دی. نه راته پته لګي چې وزیر اعظم هم څوک دی، نه راته پته لګي چې وزیر اعلی هم څوک دی، نه راته پته لګي چې دا کم څه په دې وطن کې کیږي. آیا دا هغه خلک کوي کم چې راوستلی شوي وو او که نه د بار ملک څوک وزیر اعظم یا کم ګورنران او صوبایي حکومتونه ساز دي هغې دا لوبه کوي. یقین وکړئ چې دا موجوده سیټ اپ د خپل هم پرې نه پوهېږي. اکثر وایي ما بیګا په ټي وي کې دا خبر داسې وکوته. ملګرو ډېره د افسوس خبره ده چې یو طرف ته د تبدیلۍ په نوم باندې کم قهر په موږ او په تاسو نازل شوی دی، نو بل طرف ته د تبدیلۍ په نوم باندې چې موږ او تاسو سره څه کېږي موږ له هغه شانتي چوپ یو. ځکه پرون وګورئ په اسلام آباد کې شاګردان راولګېدل او خپل استادان په وینو کې سره پره کړه. پرون وګورئ په اسلام آباد کې په لکونو خلک راغونډ شوی و، د عمران نه حکومت نه اخیسته، صرف دومره ورته ویلي چې که ته په محل کې 300 کناله کې ناست یې نو زما په تنخواه زما د کور کرایه نه خلاصېږي، زما بندوبست وکړه. پرون خلک راټول شوی او صرف دومره ورته ویلي چې ستا سپي کم خوراک کوي او کومه خرچه پې راځي ماله د میاشتې د هغې نیمه راکوه چې زه پې خپل بچي وساتمه. پرون کم خلک چې راټول شوی صرف دومره ورته ویلي چې ستا خو نه خاندان شته، نه دې رونه شته، نه دې عزیزان شته، او تا ته دا کم ګران وطن چې ته یې وزیر اعظم یې خپل بچي هم ستا هغې کې نه اوسېږي، نو صرف دومره کوه چې هره ورځ ستا د اختري خو موږ له په کال کې یو پیره د اختر خوشحالۍ ته پرېږدوه. پرون څومره خلک چې راټول شوی و هغې دا خبره کوله چې ته دوکه شوی وي، من دې هم دوکه کړي وو چې ګینې ته 1 کروڑ نوکرۍ به راکې، 1 کروڑ به راکوه، خو زموږ د نوکرو تحفظ موږ ته راکه. پرون کم خلک چې راټول شوی و هغې ته دا تپوس کوو چې بس که دا خبرې
نارو نور کوم بل څه نور کوم بل څه نور کوم دا خبرې دي زړې شولې بس کدا خبرې چې چینی پټ کې غوړی پټ کې اوړه پټ کې او به وی چې دا د تیر شوی حکومتونو کارنامې دي څه د پاره ناشته ملګرو د دې ګناه چې دا منګ او تاسو نه شوی دا یا زمنګ د نور ورونو نه شوی دا د دې ازاله کول پکار دي او د دې ازاله په دې طریقه باندې کیږي چې دغه شانتي خلک چې په جامه داغ نشتا دغه شانتي خلک چې څوک دا نشي ویلې چې نوکری خرڅه کړې وه او دغه شانتي خلک یو خبره بله کوم چې ګورې هزار یې هم لګي دې 400 کې لږه خوا دې خو ګورې هزار یې هم ګورې لګي نو ملګرو آخري خبره دا کوو چې موږ دا ټول اجتماع یو خبره زه په خپل بیاب باندې د پاکستان مزدور کسان پارټۍ د چیرمن په حیثیت باندې کوم چې فوج ته ویم جرنیلانو کرنیلانو ته ویم چې دا مه وایې چې موږ غیر جانبدار یو دا مه وایې چې ګینې دا تېر شوي حکومت موږ نه دی احساس کړی دا مه وایې چې موږ په سیاست کې حصه نه اخلو ضیاءالحق 10 کاله مشرف 10 کاله ایوب خان 10 کاله دا خده چې دوی د پوج جرنیلان نو ګینې موږ به ویلې چې دوی په سیاست کې څه کول مننه